او ګورئ مونږ او تاسو ته تکلیف بشک پکې ملاوږي ما تاسو ته وی خصوصا مشران دي یا پاغي کې بیماران دي پیشنټ د شوګر چې کوم مریضان دي غریبانان اوی ته د تنده لګ زیاته لګي لوګم اوی ته زیاته لګي اوی له اول پکار دي ک ډاکټر ورته وایي چې استاته د شوګر د رمضان کریم د وجه نه مشکل جوړږي نو هیڅ مشکل نشته هغه د روزه منسي هغه د کفاره ورکا په دین کې ډیر یسر دی په دین کې ډیر اسانتیا ده دا دین داسې نه دی دا څنګه چې بعضی خلک تاسو ته پیش کوي چې بده کې خوف دی بده کې دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې فرمایي یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ډیر اسانتیا کړي علما او زما امتیانو سره ډیر اسانتیا کړي اسی بلا وجه سختی ور سره مکړي بشروا ولا تنفروا ما رب خلق ته تصویر کې مرتپیش کوي چې رب هم ډیر کریم دی ډیر رحیم دی ډیر مهربان دی داسې رسول کریم رحمت عالم صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډیر شفیق دی ډیر مهربان دی ولا تعسروا ولا تنفروا خلق دین متنفر کوي ما خلق دین نفرت نه پیدا کوي دین سره آشنا کړي دین سره ول محبت پیدا کړي داسې ترتیب باندې خلق ته دین بیان کړي نو رمضان کریم دا روزه ډیر الوګي یا تندې یا خصوصا چې کوم مزدورکار خلق دي هغه ته بشک تکلیف دی خو هغه ته یو حدیث ورته وایم زیا مچي دا حدیث چې څومره راي کنه او د حدیث د روزي د یوې روزي څومره فضیلت بیان کړي کنه کومنګ او تاسو ته ډیر تکلیف ملو شي بیا هم دغه حدیث ثواب زما او استاد د تکلیف نه ډیر زیات دی ګوره حضور مبارک فرمایو دا حدیث امام بخاری په کتاب الصوم کې دا حدیث مبارک یا روایت کړی دی او په دې کې عجیبه خبره ده چې دا روزه یاد کړی دا او په روزه کې د فرض ټکای نشتا نو علما فرمای محدثین چې دلته روزه نه مراد نفلی روزه ده بیا تاسو دینه اندازه ولګوي چې د یو نفلی روزه پاور طاقت هغه دومره زیات دی نو رمضان کریم د فرضی روزه طاقت به څومره بیا دا اندازم تاسو ولګوي ګوره حضور مبارک څه فرمایي کوم یو انسان من صام یوما کوم یو انسان چې یو روزه ونسی فی سبیل الله د الله په لار کې یعنی خدای پاک د رضا لپاره په تکلیف کې په مشقت کې دلته په حدیث کې ذکر د فرضی روزه ذکر نه دی نو علما محدثین فرمایي چې دلته مراد نفلی روزه ده ځکه نفلی روزه څومره ثواب دی او بیا فرضی څوک چې یو روزه ونسی خدای پاک جل جلاله د رضا لپاره بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا حضور مبارک څه فرمایي دغه انسان با په دغه یو نفلی روزه باندې چې الله د رضا لپاره نیولې یو روزه باندې او یا کالا 70 سال 70 خریف او یا کالا د مزل په اندازه باندې به انسان الله تعالی اور د جهنم نه لری کا دا بخاری حدیث دی کتاب الصوم در توایم صحیح حدیث دی چې کوم یو انسان یو روزه مونږ به نفلی وخلو ځکه چې حدیث کې فرضی خبره نشته په مشقت او تکلیف باندې ونسی الله د رضا لپاره نو په یو روزه باندې او یا کاله کې چې مونږ تاسو روان شو 70 نو څومره مزل مونږ تاسو کړی شو چې مثال کې ممکن نن روان یو الله تعالی طاقت راکا په لکاو کیلومتر او په کروڑاو کیلومتر په او یا کاله کې انسان اغتلی شي یو نفلی روزه باندې الله فرمای بعد الله وجهه عن النار په دومره اندازه باندې بدای انسان اور د جهنم نه لري شي ازمونږ تاسو روزه چې کومه دا فرضی روزه ځکه حضور مبارک قسم خوري والله حضور مبارک فرمایي ما د قسم د الله په ذات باندې چې د روزدار د خلی دا وګم او دا بوی الله په نیز باندې اطيب من المسك دا د خدای په نیز باندې د مشک او د عنبر او زیات محبوب حضور مبارک د دې خبرې قسم خوړل